نه زمونږ څخه خپل دی نه زمونږ څه رشته دار دی او دا هغه میوالین هغه کارونه وکړل چې هغه کارونه په تېر شوي 40 کالو کې پینډینګ کوم چیز باندې ډېرو خلکو ته فایده ده هغه د وکړه موږ یې ملګري کې وګورئ ماشاءالله د ترقۍ کارونه چې کوم دي دا د دې موجوده ډي سي په ټینۍ ورکې روانې دي. د ټول اول زه خو د جندول نیوز ډېر زیات مشکور یم چې په داسې موقعو باندې هغوی په هر ځای کې خپل کوریج ورکوي. تاسو کتلی شئ چې بزلدیر په تاریخ کې یو داسې ډي سي راغلی چې د هغې دپاره نن د هر قوم د هر ګوند مشران کشران هرې پارټۍ والا دلته راغلي دي. یو مطالبه ده چې یاره دا ډي سي ډېر زیات مخلص و د دې ضلع سره هغه کارونه یې وکړل چې هغه کارونه په تېر شوي 40 کالو کې پینډینګ پراته وو. تاسو نن کتلی شئ مختلف پراجکټ زمونږ ملګرو چې هغه یې وستایل هغه یې وویله هغه تقریبا تکمیل کېدو طرف ته روان دي. نو لہذا منګه د دې نگران سیټ اپ نه دا پر زور د دیر مطالبه کوي د دیر عوام دې دا مطالبه کوي چې لہذا دا پراجکټونه که دا ډي سي صاحب لاړو منګه دا وینو چې دا به هم دغه شان نیمګړي پراته وي. لہذا دوی له دې مقرر کړی شي او د دیر عوام ته خوشحاله دی. مین شی چې د دیر قوم خوشحاله دی د دیر قوم ته مطمئن دی. نو زبر سیټ اپ د دا وایم چې مهرباني وکړئ د دې قوم आवाज واورئ او د ترانسفر دا منسوخ کړئ. ډېره مننه جی شکریہ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول خو تاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې موقع مې راکړه د خبرو کولو. زه پخپله د یوت پریزیډنټ یم د انصاف یوت وینګ تحصیلي ملګري او تاسو چې نن کم کراوډ یې نه کم خلک یې نه نو دا تاسو ته پته ده چې د ډي صاحب زبیر خان نیازي صاحب د هغې ټرانسفر شوی دی. د هغې دپاره د خلک راوتی دی نن خپل احتجاج ریکارډ کوي چې دا ډي صاحب موږ ته به دې دیر کې پکار دی. د هغې یو وجه ده د هغې د ټول نه اولنۍ وجه دا ده چې د ډي صاحب ډېر ډي سیګان راغلي دي د هغوی صرف نومونه پاتې شوي دي. دا واحد ډي سي دی چې په دې ضلع کې چې کم ترقیاتي کارونه روانو نور چې امن او امان کم صورتحال و د دې نه علاوه د شاټۍ درې چې کومه د ډېر دغه نه چې کومه مسله روانه وه هغه خو دې په حل کړه. استانهدارو مسله چې کومه را روانه هغه خو دې په حل کړه. بل د بیوټیفیکیشن یو پراجیکټ و یو 75 کروڑ روپۍ و چې هغه چا امپلیمنټ کړي نه وي د اوسه پورې هغه روپۍ دلته لګېدلې هم نه وي. واحد دا ډي سي و چې دا راغی په هغې باندې عملي کار شروع شو او نن چې تاسو په دې ملګرو کې وګورئ ماشاءالله د ترقۍ کارونه چې کوم دي دا د دې موجوده ډي سي په ټینۍ ورکې روانې دي. موږ دا مطالبه کوو دا زموږ په زور مطالبه ده. دلته د هر ګوند مشران دلته ولاړ دي. زموږ د ټولو دغه یو مطالبه ده چې موږ ته ډي سي پکار دی واپس په خپله څوکۍ باندې او په لور دیر کې راته پکار دی. ډېر مهرباني شکریه. خبره دا ده چې خوړ او سیند چې کوم دی نو دا د چا یي نه د دې خپل یو رولز دي کوم چې اریګیشن ایکټ دی دا خوړ چې کوم دی دا 80 فوټه د اریګیشن الریډي وو. زمونږ د دې خوړ کې چې څومره سټیک هولډر وو هغوی په دې باندې یو کیس چلېدو چې دا به موږ تاسو له 80 فوټه درکوو. ډي سي صاحب دا صرف 85 فوټ کو 85 فوټ د وخت ضرورت او د دلته چې څومره ملکانان دي میاګولان دي نور څومره معززین دي د هغې چې څومره د چا په دې کې ځمکه ده نو هغې د 60 نه 85 فوټ هغه ورکو 26 فوټ سیوا په هغې کې واغستی شو. خو زه دا ګڼم چې دا د دیر او د خاص کار زمونږ د خوړ څومره چې بره تنګي دره ده بلکې د غونډ دیر دپاره دا یو ډېر لوی پروجیکټ و او په دې به اوس خو خلک خفوي او په فیوچر کې به انشاءالله تعالی دا ډېر ښه دغه به پروجیکټ به خلک به په اسانه ټریول کولی چې روډ به نه بندېږي. دغلته یو غټه جنازګاره کوټکوټ شاه جنازګاره هغې ته خلک ښه په اسانه باندې ځي. مسله دا ده چې د ټول نه ضروري خبره دا ده چې په کم شیز باندې ډېرو خلکو ته فایده ده په کم شیز باندې ډېرو خلکو ته فایده ده هغه د وکړه موږ یې اپریشیټ کوو. د 26 فوټ زه کټاګاري کړې وم ځکه چې زه په هغه جرګه کې شامل وم د 26 فوټ د سیوا د اریګیشن چې په کم باندې د ملکانانو صاحبانو میاګولانو او د نور دلته چې چا ځمکه وه هغوی کیس چلوو د حکومت سره چې زموږ 60 فوټ درکو هغه 85 واغستو. نو موږ دا وایو چې دا خو یو ډېر ضروري کار وشو. پکار دا د دیر په ترقۍ کې د علاقې په ترقۍ کې ضروري و. مهرباني زه ملک سجاد نوم دی زما د عوامي نشتر پارټۍ ضلعي سینیر نایب صدر یم.
او نن زه د ټول قوم سره شریک موږ راوتی یو او د ټولو خلکو یوه مطالبه ده موږ له الله یو داسې ډي سي راکړی چې په دې ضلع کې د ترقۍ کم پاتې کارونه چې وو کم چې د مودو نه پراته وو هغه را شروع کړي وو سر ته روان وو هغه په داسې مرحلو کې دي چې په کمپلیټ کېدو کې دي او هغه پاتې کېږي دا ډي سي چې نه نو دا نه کمپلیټ کېږي نو زموږ د ټولو خلکو دا مطالبه ده چې دا ډي سي دي دې ضلع کې کم از کم یو کال نور پاتې شي چې زموږ د منصوبې سر ته ورسي نو که به هر چا ته بدلوي نه زموږ د خپل دی نه زموږ څه رشته دار دی او دا هغه میوالۍ نه راغلی دی ورته غیرتي دی پښتون دی او کوم پښتون چې هغه دا کوم کارونه شروع کړي نو ځکه د قوم مرګستیا کوي او زموږ دغه مطالبه ده چې دا ډي سي دي خامخا به دې ضلع کې یو کال لپاره پاتې شي. ډېره مهرباني.